قرآن عظیم الشان نچکم مثبتین د ذکر جهر اثبات کئی هغه د سورہ بقره آیت نمبر 200 او پدې اعتبار چل عبرت لعموم الالفاظ لا لخصوص السبب د ظاهر دنت ناقص کئی فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ کله چې پوره کړه تاسو مناسک د حج خپلم پس یادوي خدای تعالی په شان د ذکر تاسو آبا ولرام او اشد ذکرام بل اشد ذکرام پس بعض دخل گناہ غدی چې یقول ربنا اتنا فی الدنیا وما له فی الاخرة من خلاق یواز دنیا غوړ آخرت کې برخه نه معروف تفسیر په دغه ځای کې دا دی چې دایبا د ادای حج نه بعد په بعضی مراکزو د مینا او د حرم کې ودریدل او د خپل آبا او تاریخ به په بلند आवाज سره اعلان نو ربی کریم داغي پرد باندې چې تاسو دادا د حج نه بعد مخکې مسنګ پلارانو داغي کارنامې مذاکره کولم اوس فذكر الله كذكركم آباءكم تاسو ذکر الله کوي بشان د ذکر تاسو آبا ولرا نو ذکر د دوی آبا ولرا په خفیه مجالس نو په جهري مجالسو تشبیه د ذکر الله ورکړه د ذکر د آبا او سلام په جهر کې لکه علتم چې څومره جهر کو دغه شان اوس په ذکر الله جهر وکي بل اشد ذکر دغه تعویل تایید کوي بل اشد ذکر دا د دې تعویل تایید کوي بلکې دا غینه اشد ذکر کوي دا ذکر داسې عبادت دی چې اگر که فقها زیات مواضعو کې عام علماء مفسرین محدثین العبرت لعموم الالفاظ لا لخصوص السبب ته ترجیح ورکړي او فقها کلم د مسلې اخذ د عام اللفظ نه کوي فقها چې آیت سباره کې نازل وي بس هغه مسله ته ثابت دی ګورا دای کریمه آغا کسان یحاربون الله ورسوله چاغی د خدای تعالی او د نبی علیہ السلام سره جګړه کوي جزاء د دوی څه شیدا ایو قتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض دا څلور جزاګانی او ظاهر نست چې ګوري هر هغه څوک چې محارب الله ورسوله وي نو سزا یې دار چې یې قتل کا او یې اعدام کا یا لا صحبت الټا کټ کا او یې د وطن نه جلا وطن وې شړا مذبل حدیث مبارک کې راځي چې من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب په اتفاق د علما محدثین سره د اولیاء او دشمن محارب الله او محارب الرسول دی لیکن یو فقیم دلته دا فیصله نشي کولای چې یاره د اولیاء او دشمن محارب الله او محارب الرسول دی نو په لحاظه سزا یقتل او یصلب او تقطع آیت خوشته داسي او حکم دا پنه چسپان دا ولی ځکه فقها چې دی هغه عموم د الفاظو تنګوي دا شان تصدخور چې کوم دی په اتفاق د علما او نص قرآنی نه ثابت دی چې اطلاق د محارب الله په شوی لیکن حکم د صدخور یقتل او یصلب دا ولی دای کریمه نازل په حق د قطعی طریقو کې نازل چې د چاباره کې دی نو عموم د لفظ تفقه نه قتل خصوص د سبب ته وکتل خدا فقها داسي هر چې مفسرین دي او محدثین دي هغه به ترجیح چاته ورکي عموم د لفظ تور کوي نه خصوص د سبب ته زینا د ذکر جهر اخذ په اصطلاح د فقه باندې صحیح نه دی ځکه آیت نازل دی په حق د هغه اذکارو کې او تکبیراتو کې چې په ایام التشریق کې ویل شي ایام التشریق کې چې کم تکبیرات دي
نو الته په حاجیانم جهر کوي او دلته چې دینو په عام ملکونو کې په جامع مساجدو کې د منځنه بعد ټول جهر پکېږي کنه نو دا چون کې نازل په حق د یا متشرق کې دی او فذكر الله کې ذکر د مندوبات نه دی او دلته فذكر الله کې ذکر واجب مراد دی ایام التشریق کې چې د امام نه یادو زیو یو د مقتدیانو نه یاد نو ور یادې وینو خامخا به ذکر کوي کنه په اتفاق د علماو د ایام التشریق ورستو د صلواتو نه د ذکر څه شه دی دا واجب دی دا د وجوب خز د کم ځنه کوي د فذكرونا وې دا آیت نازل په حق د ذکر د ایام التشریق کې دی نو په اصطلاح د فقهاو باندې دا عام استحبابي ذکر جهر اخذ د دې دینه صحیح نه دی ځکه چې دا نازل شد په حق د یا متشرق د واجب او تکبیرات متعلق دی استحبابي عام اذکار د دینه افضل د اخذ د عموم اللفظ نه دی نه د خصوص سبب نه او فقها عموم اللفظ ته ترجیح نه ورکوي خصوص سبب ته ترجیح ورکوي او هر چې مفسرین دي محدثین دي دا غي اصطلاح دا چې اعتبار عموم د لفظ ته نه خصوص د سبب ته نو په اصطلاح د مفسرین او د محدثین باندې دینه ذکر جهر ثابتېږي دینه ذکر جهر ثابتېږي ولی رد خو نشي کېده کنه چې آیت کې نه په ذکر جهر رد شرط نه دی فقط دا چې ایام التشریق دا پزور ذکر واجب نو لا عقل دا خو ته ثابتېږي چې دا ایام التشریق نه غیر دی واجب نه نو جائز خشوع کنه جواز خو ته ثابتېږي که جائز نه نو امر غیر جائز په دغه خاص د عبادت په ورځو کې باری تعالی په امر وري کول دا په ورځې د عبادت دي الہ دغه عبادت د پاره خاص کړي ورځې دي نو دغه د عبادت په خاص ورځو کې خالق په ذکر الله جهري باندې امر ولي وکړه مار کله چې الته واجب شو نو دا غینه خارج واجب چې نه دي نو دلیل د جواز خو جوړیږي کنه چې یاره دا ذکر جهر جایز عمل دی کدا غیر جایز عمل وي نو دا غیر جایز عمل په ایام مخصوصو کې خالق واجبولو بیا ولي یو شی ناجایز دی او ته دا غینه د عبادت خوند دخل او درجه د وجوب ته رسې نو اصلا ذکر جهر خو جایز دی کنه چې جایز دی دغه وخت کې په خاصو ایامو کې چرد پر رواج د مشرکین باندې راشي چې هغه به دغه وخت کې د اباو مذاکره کوله عام مسلمانان د الہ مذاکره وکي دغه وخت کې نو دغه علت په وجه باندې چې په مشرکین رد راشي او د مؤمنینو یو شعار چت شي نو دغه ذکر په دغه ایامو کې واجب شو د دین خارج ناروا شنو دلیل د ناروا نه دلیل د جواز خو شکنه چې جایز دی زاد المسیر فی علم التفسیر اول جل یوصل درنوی صفحه کې زما دغه تعویل ته اشاره کوي پدې کې تعویلات دي یو دا جهل د جاهلیت کانو یجتمع بالموسم ذکروا افعال ابائهم و ایامهم ایام د جنگ دا غي وان صابهم فی الجاهلیه فتفاخروا بذلك فیوبل غی پدې فخرنا کول نازل شدایتا هم دغه معنا مروی د الحسن البصری و عطا ابن ابي رباح و مجاهد جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په ذکر جهر باندې خپل رساله لیکلې داغی نوم دے نتیجۃ الفکر فی اثبات الذکر بالجہر فی اثبات الجہر بالذکر نتیجۃ الفکر فی اثبات الجہر بالذکر او عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ پر رسالہ لیکلی دے داغی نوم دے صباحۃ الفکر فی اثبات الذکر بالجہر او دا دوه رسالې خو چې دي دا متداولې دي دا مونږ ته رسېدلې رسالې روح المانی په اتم جلد 328 صفحه باندې د ذکر جهر متعلق د بعض فقها او رسائل نور ذکر کړي شیخ ابراهیم القرانی علیه الرحمه
د ذکر کوي په تحقیق هذه المساله غ جوړی کړی دی الله په رسالتین جلیلتین دو ډېر خپل رسالې لیکلې دي محمود الوسیلی کی ذکر جهر متعلق شیخ ابراهیم القرانی د یو نامه د نشر الظهر فی الذکر بالجهر نشر الظهر فی الذکر بالجهر او دویم چې دا اتحاف المنیب الاواه بفضل الجهر بذکر الله اتحاف المنیب الاواه بفضل الجهر بذکر الله تقریبا دا څلور رسائل په مسله د ذکر جهر باندې دا اسلاف نرافاتی دی لیکل شوی د سیوطی رحمت الله علیه دغه نتیجه الفکر فی الجهر بالذکر چې کوم په حاویل الفتاوا والجلد 315 صفحه باندې دغه رساله موجوده ده عنوان دا دی نتیجه الفکر فی الجهر فی الذکر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى سائل تپوس کئی سألت اکرمک الله عما اعتاده السادة الصوفیہ من عقد حلق الذکر تپوس کو ملہ د عزت در کی دا هغه تنا چې صوفیہ او ساداتو عادت جوړ کړی دی چې جوړی حلقې د ذکر والجهر به فی المساجد فجماعتونو کې پاغه کې فزور ذکرونه کوي ورفع الصوت او چتي आवाज بالتهلیل فلا اله الا الله سرا وهل ذلك مکروه او لا دا مکروه دي کنه دي دا سائل سوال کړي الجواب سیوطی رحمت الله علیه جواب ورک انه لا کراهیت فی شیء من ذلك دا ذکر جهری کې پیسې کوم کراهیت نشته وقد وردت احادیث تقتضی استحباب الجهر بالذکر دا حدیث وارد دي چې هغه مقتضی دي چې په زور ذکر مستحب دي واحادیث تقتضی استحباب الاصرار بها تنور حدیث وارد دي چې هغه مقتضی دي چې پټ ذکر مستحب دي والجمع بینهما جمع پمند دي دواړو روایتینو کې دا د چن ذالک دا یختلف باختلاف الاحوال والاشخاص دا مختلف دي دا حکمونه په اختلاف د حالات او د شخصونو یو شخص د کوملو نوی هغه باندې غفلت ناراضي وثابت خطرات شیطانی نه لري هغه ته هغه روایت باندې عمل پکار دی چې کې استحباب د خفی راغلی یو سړی ته وثابت تیم پټیم دړه راضي هغه چې ذکر جهر ونکي دغه شیطان تختی نه د مجلس نه نو په دغه پاره دغه شخص د پاره بیا دا جهر بهتر دا شان احوال دي مصلی او نائم مریض وغیرہ موجود وي بیا خفیہ بہتر نئی دغا بے جہر بہتر کما جمع النووی بمثل ذلك بین الاحادیث الواردہ باستحباب الجہر بقراءة القرآن والاحادیث الواردہ باستحباب الاصرار بها امام نووی رحمت اللہ علیہ دا قرآن عظیم شان جہر و اصرار کے چی احادیث متضاد کاری پدغا طریقہ جمع کری دی چدا دا اشخاص پوری تعلق لری و دا احوالو پوری وہاں انا ابین ذلك فصلا فصلا بیا په دغه رساله کې د 15 حدیثونو استدلالات کوي دې کې چې کوم هغه اقوال استدلالات او هغه ما ورقاتو کې راخل کړی دي او دا غي سره چې کوم حواله وي هغه ما ذکر کړی دي اول صحیح بخاری اول جلد 213 صفحه امام بخاری باب لګی باب ذکر بعد الصلاه ذکر د مانځنه بعد دیکھیے حدیث ذکر گئی ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبرهم ابا معبد چ مولا ابن عباس نے حکایت کی چې عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ما خبر را ان رفع الصوت بذکر وچتول د آواز په ذکر سره حين ينصرف الناس من المكتوبه کله بچراو ګرځیدل خلق د فرض مانځنا کان علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم او په زمانه د نبی علیہ السلام کې आवाज چتول په ذکر باندې د فرض د مانځنه رستو په زمانه د نبی علیہ السلام کې رواج کان او دا عمل په زمانه کې وقال ابن عباس كنت اعلم اذا تركوا بذلك اذا سمعتم د عمر کم بعض وقت کې چې ده حاضر شوه نه دی
او کور پاتې شوی د جمینا نو دغه وخت کې دیوای چې كنت اعلم اذن صرف ځکه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت د عمر 15 کال دی نو دا سوچ کوه چې د هجرت په اول ایامو کې بده 15 کالانو بیا 15 کال د هجرت دوره تیریږي د 10 کالانو د عمر کم دا دغه وخت کې څه کوي چې د کشر دی د شپږو اتو کالو دی او كنت قال ابن عباس ان كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته ازب په ادما چې دی په د مانځنه راوګرځیدل په دغه ګرځېدو د مانځه د دی باندې څنګه په ادم اذا سمعته چې ما به دا ذکر واورېد مسجد کې به یو زنګاوه د ذکر لاړه پدې وزال ته په خپل کور کې پوه شوم چې جمع راوګرځیدا دا حدیث بخاری راخسته او ټول کتب الحدیث راخلي صحیح مسلم دویم جلد 99 صفحه کې ذکر کړي مسند احمد ابن حنبل اول جلد 328 صفحه صحیح ابن خزیمه دریم جلد 102 صفحه امام بخاری رحمت الله علیه بخاری کې د ذکر متعلق دو متضاد بابونه لګولي یو دا باب دی چې باب الذکر بعد الصلاه پدې کې د رفع د صوت به ذکر هغه حدیث معلومیږي او داتې فهميږي چې امام بخاری رحمت الله علیه د جهر قائل دی ځکه باب کې حدیث جهري راغلي چې کم د جهر اثبات پکې کیږي یو دویم باب دی لګي هغه په کتاب المغازی کې دی بیا باب ما یکره من رفع الصوت فی التکبیر فالله اکبر کې جهر مکروه دی دغه باب